یو حدیث کې راځي چې کله یو څوک راولاړ شي هغه لمونځ په صحیح طریقه باندې وکړي، په هغه طریقه باندې چې کومه طریقه موږ ته شرعیت راښودلې ده، په هغه طریقه موږ لمونځ وکړو چې کومه طریقه موږ ته شرعیت راښودلې ده، دا لمونځ به ما او تا جنت ته رسوي. اودس صحیح و، کپړې صفا وې، مکان صفا و، په خپل وخت کې و، با جماعت و، قومه صحیح وه، رکوع صحیح وه، سجده صحیح وه، جلسه صحیح وه، قرائت صحیح و، تسبیحات صحیح و، دا لمونځ چې ما او تا وکړو ملایکه دغه لمونځ د قبولیت مقام ته پورته کوي. روایت کې راځي چې دغه لمانځه ته الله تعالی د انسان ډانچه ورکړي چې څومره د ښایسته کړی و دومره به ښایسته انسان وي، چې څومره هم تا لمونځ صحیح کړی و دومره به د اعضا اندامونه دا برابر وي، پوزه برابره، غوږونه برابر، لاسونه او پښې برابر، ټوله ډانچه دا به یې برابره وي. ملایکه یې په سپین کفن کې بند کړي او د الله حضور ته یې پیش کړي. کله چې هلته د الله حضور ته ورسي دا لمونځ داسې داسې پوړېږي. الله ورته یایي ولې پوړېږي؟ دی ورته یې الله زه د تا لمونځ وم په پلاني بنده دې فرض کړی وم، دې د ما سره دومره ښایسته طریقه وکوله چې په ښایسته اوداسه د ما ټولې اعضاوې په خپل وخت کې په صحیح طریقه باندې ادا کړم. د ما دې د تا په عظمت باندې قسم وي چې تر کومه وخته پورې تا د ده نوم د جنتیانو په لیست کې نه ده لیکلی زه به ارام نه سم. الله رب العزت د لمانځه شفاعت قبول کړي، یو لمونځ د صحیح لمونځ کړی دی دا به تا د ځان سره جنت ته بیایي. خو ډېر وارې داسې اوس الله دې فضل وکړي د کور نه تیز تیز را روان زه لمونځ کوم لمانځه ته ور روان یم، خبر نه وي نور اعمال خو صحیح خو لیکن دغه لمونځ ورته اعتراض زه به د جهنم ته رسوم. ما او د تا لمنځونه کله ما او تا جنت ته رسوي، کله ما او تا جهنم ته رسوي. چې د ما او د تا په لمانځه کې اودس صحیح نه و، عامه مسله ده، نن ټول مړو تاسو ورباندې مبتلا یو. مخکې به صراحي زندګي وه، د موږ مشران چې به چیرې به قضای حاجت ته ولاړل بیا به تر هغه وخته نه لټېدل چې تر کومه وخته به دوی یقین شو چې اودس مې وچ ده. لیکن نن که د جماعت امام د ملا ده، که حفیظ صاحب ده، که قاري صاحب ده، دا په لیټرین کې ناست په لیټرین کې به ولیکوي. او قدرتي د انسان نه لوی د هغه کې چې څومره هم د مثانینو کوم امتیازي بولې راځي، دا مسله د شرم مسله نه ده. انسانان به دلته په دین کې هغه حیاناکه خلک چې څوک په دین کې حیا کوي دا به جهنم ته ځي، په دین کې به حیا نه کوي. هغه د مثانینو چې کومې کترې را جدا سولې دا به د مثانه کې ولاړې به دې نه لۍ کې. ځکه د موږ فقها یایي چې په دې لیټرین کې د ننې پښې وښوروه، ولاړ څه وکښېنه، غاړې صفا که. دا ټول داسې اعمال دي چې هغه مثانې ته زور ورکوي، دباو ورکوي، هغه وینې دا خارج بولي دا باسي، د هغه نه وروسته استنجا وکړه بیا ځل مانځه. خو که دا رقم وي چې تا هلته په باتروم کې ناست دی او بولې دې وکولې حیا دي په هغه ځای استنجا کوې. اوس اودس نږدې کوې که لرې کوې؟ که د اودس چیرې نږدې کوه لکه د موږ اوس عام جوماتو کې داسې چې د استنجاخانې سره نږدې هلته د اوداسه ځای نو دی 2 قدمه واخي هلته اودس وکوي، د هغه نه چې جومات ته روانې د ده د ځان نه حال نه وي هغه ایسارې بولي، هغه قطرې قطرې راځي بیا اودسه په لمانځه باندې ولاړ دي. او که چیرې د اوداسه او د استنجا په مابین کې یو څه وخت ورکړې خو لیکن بیا دا نقصان ده. خو اودس خو به وروستی وکوي خو لیکن دا د کپړې او بدن دا د ټول فلیت وي. نو د موږ د تاسې لمونځ اول د موږ لمونځ دالته خراب ده چې موږ اودس نه ده صحیح. دوم موږ چې کوم اودس کوو موږ څنګه اودس کوو؟ خالي اوبه داسې راخو بس د خولې نه یې ولو 3 وارې د خولې پاکېدن دا له خیره سره دا سنت ده. مولوي صاحب هم یایي سنت ده، تبلیغي صاحب هم یایي سنت ده، حاجي صاحب هم سنت ده، لیکن ورته معلومه نه ده چې په کوم رقم باندې سنت. 3 وارې د خولې پاکېدن چې سنت ده، دا هلته سنت ده چې دا لفه دا لاس دا به په اوبو باندې ډکوي، دومره اوبه به درخې چې خوله دې ور باندې ډکه سي او دا اوبه دې د تعالو سره ولګېږي، د هغه نه وروسته یې لاندې راتوکي. اوس نو سنت په ځای
یو وار دو وار درې وارې مسواکو بهتره خبره ده که نه بیا به دا ګوته داسې په دې خوله کې وایې. د هغه نه وروسته د پزې پاکېدن د تاسې نن ګورئ دا خلک چې دی دا سنت څرنګه په ځای کوي اوبه ور واخلي دغه کوي دا کوي بس دا تې سنت په ځای کړو. دا سنت نه ده، دا په سنتو باندې ګپ د ملنډې دی ور باندې، بلکې سنت دا ده چې په دې لاس دې کله اوبه واخیستې دا به کش کې دا د پاس نه چې یې لاندې را پرېږدې دا سنت ده. پزې ته به دا اوبه داخلوې چې کله پورته ورسېدلې د پاس نه دې لاندې را پرېښودلې دښته استنشاق یې دا سنت عمل ده. او پزه نبی علیه السلام یې تاسې ښه صفا کوئ، په دې کې ګوته وایي چې چپ لاس دا ګوته ولې دا د شیطان د قرار ځای په انسان کې نه ده مګر کې دا خیشوم ټینګ کې دلته شیطان پروت انسان ته غلطې وسوسې ورچي. د مخ پاکېده دی، د مخ پاکېده دی موږ تاسې څنګه دی بس داسې اوبه وروله بس په مخ لاس را تېروه. مخ اوږدوالی هم لري، مخ وسور هم لري چې د ستنې د سر په اندازه باندې هغه ځایونه چې پاکېدل یې فرض و درنه پاته سو لمونځ دې نه کېږي. د دې ویښتان د بیخونه بیا د ځینې د لاندې طرف د یوه غوږ نه بیا تر بله غوږه پورې دا حکم یې دا ده چې دا مخ دا به پاکه. خو که د چا ژیره دومره ګڼئ چې د هغې نه لاندې ویښتان نه ښکاره کېږي هغې ته اوبه رسېدن دا فرض نه دي، دا یې خلالولی شي. خو که دومره ګڼه ژیره نه وي هلکه وي چې چمړه لاندې ورنه ښکاره کېږي بیا به دی رالټېږي دا اوبه دا به لاندې پستوکې ته رسوي دا فرض. درې وارې به دا مخ پاکوې چې پاکوې په دې سترګو کې به ځان ته دلته ګوتې وایې چې د انسان د سترګو نه کوم ګند راوتلی. اوس چې دا مخ پاک وچ یو ځای نه و درنه پاته اوس نو دا فرض تا په ځای کړل. دا رقم ته د لاسو پاکېدن تر دغو سنګلو پورې هره وار چې داسې اوبه راخې لاندې به یې دلته را پرېږدې د بدن نه لرې، ځکه د دغو اوبو سره د انسان صغیره ګناهونه را روان دي. کپړې حتی بعض علما یایي چې په دې سره کپړې پلیتې کېږي خرابېږي ورباندې د ځانه یې داسې لرې نیسه او دا اوبه درې وارې داسې په لاس باندې راچوه. خو که په دې ځای کې یو ځای تر دغه ځایه پورې وچ درنه پاته سو د تا اودس نه کېږي، لمونځ د تا دا نه کېږي. مسح ده تر دې ځایه پورې چې کوم دلته دا ویښتان راشنه دي تر دغه ځایه پورې دغه ځای ته حکم د غسل ورغلی ده، یعنې دا به پاکوي پاکېدن یې فرض ده. خو چې کله ویښتان شروع سول د هغه نه وروسته حکم بیا د مسح ده. د علماو صاحبانو جخم دا سوال د التماس د ورته علما ورته هم دا یایو چې تاسې مهرباني وکړئ کم زده یې نوره ته وروښئ کم زده نه یې خپله یې زده کوئ. اوس د موږ مسلمانان ورونه دي داسې کله غسل کوي دا اوبه ور واخلي داسې لاس کوي داسې یې کوي دا لاس چې کله د دې ټنډې سره ولګېدو مسه د ګډ سره ونه سوله مسه دا فرض ده. خو لیکن محل یې معلوم ده، محل یې ویښتان دي د ویښتانو نه بیا دلته شروع کوي داسې نه چې ته په ټنډه باندې تېروې او بیا شاته روانې بیا د مسه وکوله. دا دوه اعضا دي، د یوه لره حکم د پاکېدن ده، دوم لره حکم د چا د مسح ده. ته راولاړ شې چې الله در ټول پاک یې که تا د هغه ځای نه مسح شروع کړه چې لاس دې کله په دې ټنډه ولګېدل دا لاس مستعمل سو په دې باندې مسح د سر نه کېږي. اوس دا مسله خو ځان ته ده بیا چې یا د ټول سر مسح ده یا د څلرم حصې ده یا څنګه ده. نو مسح چې شروع کوې دا به د دغو ویښتانو د بیخونه دا مسح دا ته شروع کوي. د هغه نه وروسته یو مسله بله ده، یعنی هسې چې سړی سوچ کې بند کړي که ملا ده که طالب ده که تبلیغي ده که حاجي ده اورېدلی دي د غاړې مسح دا مستحب ده. بس اوبه ور واخلي دا وکړي. ده ته دا نه معلومیږي چې مولي صاحب ته دا فرق خالي وکوه عنق چاته یایي رقبه چاته یایي. مستحب چې کومه مسح د هغه د عنق ده د رقبې ده، رقبه دلته ده دغه ځای ته ولکړ کېږي دلته به یې کوې دی دلته اوبه ور واخلي دلته یې داسې کوي. دا بدعت ده، ثواب نه بلکې دا د عذاب ده. او بلکې دلته چې کومه مسح کوې د غاړې مسح د سر د مسح نه جدا ده. داسې کله ته کوې داسې به لاس هم نه ورباندې را تېروې داسې به یې ږدې هم نه چې بېرته یې واخلې. خو چې داسې کېښودل معمولي حرکت به ورکوې بس دا د مسح ده. ده دلته پورته په دغه ځای کې نه ده، دغه ځای ته رقبه نه یایي دغه ته عنق یایي. دا رقم ته مسلمان وروره د پښو پاکېدن دا فرض ده.
د چا سیم ګوتې سره راوښتي دا به دا ګوته رخي په دې باندې به داسې د ګوتو په مابین کې دا ګوتې خلالوي او مکمل کوشش به کوي چې دا یقین سو چې د ما د پنډۍ نه لاندې پښه تر ګوتو پورې یو ځای هم وچ نسته اوس نو د تا اودس اوس ته دغه اودس چې وکړې په لمانځه کې به د تا حضور هم برابر بیا به په لمانځه کې د تا حضور برابري او که تاسو ورغلې اودس دې وکړه چاراندام اودس ته اوبه در وویستلې رالې په لمانځه باندې ودرېدلې لمونځ به کوې خو لیکن لمونځ به دغه لمونځ چې ما او تا به جنت ته نه رسوي الله دې فضل وکړي ما او تا به بیا خامخا جهنم ته رسوي دا په پاکستان کې دا تبلیغي جماعتونه چې ګرځي دا د عوامو دپاره چې کومې مدارس خلاصې کړي دي دې مقصد دا شی دی چې اودس زده که غسل زده که د لمانځه ډانچه دا شی زده که هغه نه یې ولاړ شه د جومات امام ته ورشه دا خو ضروري شیان دي وروره دغه کې ته ولې شرم کوې د عالم نه یې زده که ملا ته ورشه داسې ملا ته ورشه چې د هغه زده یي داسې ملا ته مه ورزدی تا ته یې اول یې ته راته تېر کړي د خپله نه یې زده تا ته یې اول یې ته راته تېر کړي تا نه یې دی زده کوي اودس زده که مسلمان نن خدای تعالی په دارالعمل کې پیدا کړی نن اعمال ما او تا ته ګټه کوي سبا چې د یورې سترګې پټې سوې که بیا په دې قبر کې الله زر کاله تا ته توفیق درکړي چې په سجده پرېوځه تا ته فایده نه کوي اودس زده که د خپل امام نه لمونځ زده که د خپل امام نه قرائت زده که د خپل امام نه ما او تا ګوره نور پرېږده خالي صرف چې الله رب العزت په ورځ قیامت دا راته ویایي چې ای د ما بنده قرآن مې درلېږلی و 6666 آیات مې درلېږلی و تر ټولو در تېر یم خالي و دا مهرباني وکړه سبحان ربي العظیم څه معنا سبحان ربي الاعلی څه معنا موږ به څه ورته وایو چې په 80 کاله کې خالي موږ د سبحان ربي العظیم او د سبحان ربي الاعلی فرق نسو کولی او یو د جنت ټیکهداران دا یوه لویه غټه مغالطه ده موږ شیطان په دوکه کې اچولي نور دین دا نور مسایل دا به درته ګران عالم به یې درته بیانوي لیکن دومره خو نو ته هم وکړه دا د اوداسه ډانچه خو زده که دا د لمانځه ډانچه دا خو زده که سنسه خو دا قرائت په لاره باندې برابر که نو مسلمانانو نن موقع ده چې سترګې پټې سولې بیا به لوی خیرات وي لوی جنازه به وي لوی اعلانونه به وي خلک به ولاړې پلانه حاجي صاحب مړي لیکن ما ته به دغه لمونځ دا به په هغه کیفیت باندې کتاب لیکي چې دا لمونځ به په یو ګند کفن کې ملایکه ونغاړي او د الله حضور ته به یې پیش کړي دی به داسې داسې پړي شي الله به ورته یې ولې پړېږي دی به ورته الله زه د تا پرېږدوم په فلاني بنده دې فرض کړی یم په ما خو یې داسې ملنډې ووهلې سترګې مې نسته غوږونه مې نسته لاسونه مې نسته پښې مې ماتې دي ته څه یې الله تعالی به ورته یې دی یا الله تر هغه وخته به زه ارام نه شم چې تر څو پورې دې دغه لمونځ کوونکي نوم د جهنم په لیست کې نه یې لیکلی اوس ما ته لمونځ کوو د الله نه ځان پرې خلاصوو دا لمونځ بیا د مو د تا په حق کې خدای ته ژاړي چې الله جهنم ته یې ورغورځار کړي په ما یې ملنډې ووهللې نو الله دې ما د ملنډو په عوض کې خدای پاکه دی جهنم ته غورځار کړي نو مسلمانانو لږ له ډېر وجه خپل لمانځه ته توجه ورکړي خپل اوداسه ته توجه ورکړي خپل غسل ته توجه ورکړي اس یو سوچ او وهم راولیدو هر ملا چې په منبر باندې ناست دي څوک سلطان اسکندر یادو څوک څه یادو څوک څه یادو څوک څه یادو سلطان اسکندر پوښتنه د مونږ خدای تعالی په ورځ قیامت نه کوي نه د معراج پوښتنه راجخه کوي نه څه هغه شان چې الله په موږ باندې فرض کړي دي باید هر امام راولاړ شي